اللهم إنا نحمدك ونستعينك على الدرس يا ناصر يا نصير انصرنا وصلى الله على محمد النبي الأمي. أما بعد، والاستطاعة مع الفعل خلافا للمعتزلة. استطاعت وما أدراك ما استطاعت ثم ما أدراك ما استطاعت. یہ جنئی تعریفی سرے طائر یطیر بجناحیہ دا یو مرغی دا په دوو وزرو باندې الوزي ويأكل بيديه په دوانو لاسونو باندې خوراک کوي ويبصر بعينيه او په دوانو سترګو باندې څه کوي او ويغض او چک لګي په چا باندې بنابه په دوانو غاښونو باندې. استطاعت معلوم کو ستوي استطاعت قدرت طاقت وسعت هغه کزما وسع نور نکی دون وسم او چې دا سم وکړو طاقت می نور نشتا قدرت می نور نشتا استطاعت هم دغه شی زنو تدغه کیږي دا ویل استطاعت ستاسو په شرقائد باندې استطاعت څه مولا صاحبہ پینځه درجیم ویری غ استطاعت ته تاسو شرقائد ته تلوی توضیح تکي نه په غیر دغه پینځه درجونه مخه سرات لله استطاعت نن سکوټر چل درځي نو نه بدلول او وغیرہ باندې فویږي نو بیا دا استطاعت تاسو شته د چلولو او قانون نشته جاز نشي چې دا ولې سکوټر دتا وګله وتم نه. استطاعت قدرت طاقت وسعت الفاظ مترادفه دي او معنی د کل دا واحده. اوس پدې کې راځي خبره ترې کو چې دا استطاعت مع الفعل دې کدا قبل الفعل دې مع الفعل دا چې تاسو کې دا کار شروع کې کار شروع کړی تاسو استطاعت ملاوي او قبل الفعل دا چې د مخ کې نه تاسو استطاعت مراد ملاوي به دا کې لکه دې زنه دې ګټ ته د تللو لپاره تاسو د مخ کې نه داري جلېنی موټرېنی وغیرہ در سره دي استطاعت قبل الفعل دې او یو د شکایت چې په عین موقت تاسو کې استطاعت ملاوي. استطاعت مع الفعل دې قبل الفعل فکر راځي د استطاعت مع الفعل د تاول دلایل وېما او بیا د تسیب علیه رحمت د استطاعت قبل الفعل دلایل وېم په قرآن شریف کې دوه قسمه راغلي. تب په ترجمه کې دا مبحث چیړي ترجمه بداول نه د اخر پورې ختمه کې څوک د استطاعت لچې دا قبل الفعل دا مع دلائل واوڑا قبل الفعل والا غدارش ما كانوا يستطيعون السمع وما كانوا يبصرون دیو طاقت نلری دوری دلو قرآن اوری دلو طاقت دیو نشتے چکل قرآن بیانیگی طاقت دوری دلو نلری وما كانوا يبصرون یادا چې د قیامت پورز بدیو طاقت اوری دلو او دلو نلری دا عین مقیس رکات تو دې ټیم کې سمع پکار د طاقت د سمعي مخکې دانه دي دې ټیم کې اوس لیدل پکار دی او د طاقت د لیدلو حضرت علیہ السلام موسی علیہ السلام تسویل انك لن تستطيع معي تاخو ویلي ټکه په ما اعتراض وکړ چې ما یو کار وکړم ته په ما باندې اعتراض وکړ ما سره طاقت د صبر نشي لرلی ته خامخا ترا پاری یو انکار او نکیر کې په ما باندې د دوانو زینو کې
استطاعت مع الفعل قبل الفعل ځکه نه دی قبل الفعل خو دې ته چې چا سره آله نه نو دې سره غوږونه شته لیکن ما كانوا يستطيعون السمع دا د آله موجوده ده خو عین اوریدل نشي کولی او آله د لیدل اوس شته خو ما كانوا يبصرون او موسی علیہ السلام سره هم آله د چاشته د صبر شته دی آلات خو لیکن تو زما سره طاقت نه لري نو دا هغه مع الفعل استطاعت استطاعت قبل الفعل علاقه دي نه کړي د مخکې نستای استطاعت شته او نشته خلق وای قرآن شریف کې راغلي فمن لم يستطيع فإطعام 60 مسكينا فإطعام 60 چې چاته طاقت نو هغه طعام ورکی چاته 60 مسکینا شپیتو مسکینانو تا اول به حج کې او که د حج وستینو بیا به څه چل کې شپیتو مسکینانو تا اول به څه کې مناسب حج به کې نه څه شی یادوي والذین یظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا د دیو دا نور وسنه کې د نبی اطعام 60 مسکینا د مظاهر ته خبره نګورا په ملم یستطيع چې طاقت نو دا طاقت خود مخکنه پکاره عین مفکر طاقت ته نه یادي استزان باندې نظر واچو چې راتلون کې ټیم کې ستا د آزادولو د غلام طاقت شته راتلون کې وخت کې ستا د شپېته ورځې د وجود نیولو طاقت شته بوډا بابا ایمانیشن نو مخکنه استطاعت دې نشته دا قبل الفعل یا په سورۃ توبه کې نه راغلي دي الله تعالی حکایت کړی دی د قول د منافقانو به ویلي لو استطعنا لخرجنا معكم که زمونږ طاقت وي موږ به د تاسو سره جهاد لوتې وي خو طاقت هم نشته الله وایي دروغ دا ګوره د وتلو نه مخکې طاقت یادي عیني روان چې ته روانې قدمونه د جهاد له نو عیني هغه نه یادوي یا الله پاک قرآن کې ویلي واعد لهم ما استطعتم من قوه تاسو د کافرانو لپاره قوت تیار کړئ واعد له ما استطعتم واعد له تاسو تعید لپاره یو قوت تیار کړئ نو دا د کافر به تاسو خو دې خبر شکله جنگیږي خو د مخکې نو د استطاعت جوړ کړه څومره چې ستا استطاعت نو دومره ته قوت څخه دا ورته تیار کا دا ویلي کې نه دی ویلي سورۃ تغابن کې ویلي دی وای فتقوا الله ما استطعتم د خدای نه دون یې رکو چې څومره دي طاقت ودا قبل الفعل عمران بن حسین رضی الله تعالی عنہ وای كانت بي بواسير په بخاری کې بل راشي په ما باندې بواسير نو ما ګیلو پر حضور پاک صلی الله علیه وسلم او تاسو به ته وکړئ چې مانځه په حق لباندې فقال صلي قائما ولاړ مستوى من مفردا فإن لم تستطع فقاعدا بتناستكوا او فإن لم تستطع فعلى جنب فأرحفانك وبخاري کی 1117 نمبر حدیث کې بلداراش نو دا کوم استطاعت د مخکنه چې سای استطاعت نو به خاله د څه وکړه ټول کې منځونه کله استطاعت نه به د څه وکړه الزام قبل الفعل دا هم چاته د بواسیر شکایت نو دمي داد چې د سحر د 2 رکعات منځ سنت او د رکعات کې د سورۃ فیل وي او قدم کې د سورۃ قریش وي ډیر زړه ضرب الله تعالی د تکلیف کې ملا صاحبہ صاحب خاتم او خیټه چې د چا سخت روانو د دیس نه بواسیر جوړیږي کنن د سبا ده نا ملک د زرغون شاده چې چا خیټه سخت کن باندې به بواسیر جوړیږي طالبانو د مليان اکثر خیټي دا سخت تاسو د دې لپاره قابض کوشا دوایی دا استعمال وي اجي دوایی اینو شو شوګر د پاره دا مبتدا دوایی یادې کته دم یادې رب انزلني منزلا مباركا لقد ادخلني ذا ثم ذا سورة في ذلك الأغلب من اللسان مبارك دق آيات العليم چا د پاره شوګر لا علاج بیماری د پاره مفتی فرید رحمت الله علیه فرمایلی دي چې لا علاج بیماری د شوګر کینسر وغیرہ چې شدید د پاره په وو باندې وکاله فاتحه حوایا او بسکا
شواروس کې دا عمل یو پیره کوا ضرب دی الله پاک جوړ کی نګور دلته استطاعت قبل الفعل مراله او مع الفعل مراله په دې آیاتونو کې دا استطاعت قبل الفعل یا مع الفعل تاسو موږ ته خبره وکړه وي مونږ باندې سره یو نه افغان مولي چبرالي به ته وکړه افغان مولي چبرالي به ته وکړه استطاعت چې نو دا مع الفعل دا مع الفعل خلافا للمعتزله دا ثابت دی معتزله ولرا دیوی چې دی قبل الفعل وای نو دا مع الفعل دلائل په قران کې رااله او دا قبل الفعل دلائل په قران کې راال اغي وای زمون دغه دلائل دی مون وای زمون دغه دلائل دی نو قران کې درېنګ دلائل مشتا او قران کې دا غيو دلائل مشته دي نو قران خدا سي کتاب نه دي چې یو شی ځوان جانب متثابت دي هم قبل الفعل ثابت کی او هم مع الفعل ثابت کی دا به وسکو سم روغه خبره وکړه فیصله وکړه فیصله به وسکه لا نزال بزيده فیصله به وسکه وس په فیصله مامین کا خبره وس الک هغه څنګه نمولی صاحب دا استطاعت مع الفعل دیت استطاعت باطنی ہوئی استطاعت معتزله وی قبل الفعل دیت استطاعت ظاهری ہوئی اصل خبر دا چې استطاعت وما ادراک ما استطاعت فالجواب الاستطاعت قسمان اوس به خبره جو استطاعت په دوه قسمه باندې دي ایو قسم چې مونږ ته خیری را کار کو نو دا به معتزلم وای او مونږ اهل سنت بم وای چې دا قبل الفعل دی او دا یو چې دی نو دا مع الفعل دی مونږ بم وای او غیبم وای نو نذاب لبزی جوړ شي نو استطاعت یو خدا دی چې استجماع جميع الشرائط التاسيس استجماع جميع شرائط التأثير شرائط التأثير طول د تأثير والا شرائط کې را جمع شي د استطاعت او یو استطاعت په معنا د سلامت الاسباب والآلات څلور څنګه روغې ته مونږ کوي شي کې نشي استاد دا قدرت د وسنه په مانده شته نو وسنه په قدرت په چا باندې شته مانده باندې شته او الکه په څلور څنګه باندې روغې نو دې ګیټ پورې تلې شي ها دا دغه برابر دي مثل دا سلامت الاسباب والآلات دا کم چې سلامت الاسباب والآلات دی دا قبل الفعل دی ګوره د دې مرید چې اوس نه چې کوم په مستقیم په مانځ باندې یا چې اوس یو ګنټه بعد یا نیمه ګنټه بعد صلات تسبیح کوي استطاعت شته دی کوم استطاعت دی سلامت الاسباب والآلات او د دې ګیټ پورې د تللو سلامت الاسباب والآلات برابر دي کې نه دي دام قبل الفعل دی او دام بعد قبل الفعل او چې دا اوس را پاتېږي او دا قدمونه علي یو فوجتای ولکته کوي لاس مسروي او روان لاس مسروي او روان څنګه دی راځي لاس په هغه کې چې مدر کړی کې دې زین کې سینې کې لاس له زور کول سره مزل سپک کی کله مزل کې چې د زر یو ځای تلاشه دې زینه د قدمه له د زور ورکوه ته بس سپک منډه سپک بروان لکه دراله لکه خلک وایي کواش سپک په صفاته سپک دقیق وي دې کې چې دا لاسونه دا زین له زور نه ورکوي دا د باندې درانه بس اته خېټه به اړه اړه خو مزل به کولې نورور دې پاتې دا لاسونه خوځي یو دا پیم خوځي او روان دي ټول بدن خوځيږي کنه او چې دا کم بزینه خوځېدو سره د مزل کیږي نو ټیک د چې دا خپې خوځي را خوځي نه به مزل کیږي او دې چې ولار د خپل حرکت نور کوي وای زما وای روان او روانيږي نه سلامت الاسباب والآلات استطاعت اشتا ولیکن
استجماع جميع شرایط التاثیر شته مزل څه غواړي چې دا یو وخت په رخ نږدې به به دا بل رخ نږدې به او کو لاس لمن پکې څه حرکت مرکت ورکی روان دی دې ته دقه کم قدرت وای کم استطاعت ته وای استجماع جميع نو دا مع الفعل معتزله تاسو دا مع الفعل معنی وای او منوي وای اهل سنت تاسو دا سلامت الاسباب والالات قبل الفعل معنی منوي بس خیر سرا خبري وشولا او فیصله پکې چې کوم یو اسامه مولوی چې وکړه چې دا مناظره دوانو جانبین وګټله او اتفاق په مسله باندې رااله او امین دوا د خیر په وکي وصلی الله استدعاء په توګه باندې شو تم استجماع شرائط التأسيس استجماع جميع شرائط التأسيس اذا طول ارتوت دغه شی برابر او بل بمعنى سلامة الاسباب والآلات نو دا اولنې بالاتفاق مع الفعل من سره معتزله مني او دا دیم سلامة الاسباب والآلات دا قبل الفعل دا منګم د معتزله سره څه کوم لاسه مني په حسامي شی پکې دا مسله دا قصیده دا ما چې توکل ته دا شرح کوو خو صرف موږ بدل وایو نو له توایو بدل ولا دا وای فقط فقبائل کی جلسه علیہ رحمتا دا تقریر کون وی دا کار قرآن دسی مکوی او دلته په دې ایریا کې چې تقریر کوي دا کار نوار دا مکوی او په میاره کې چې تقریر کوي دا کار روان کارونه مکوی د اول وخت ته ماته یو کس ویلي چې استاد دا جبه وی لغه د ورانه مو استاد سره غلط لیکي به څنګه چې لیکي به په لیکلو کې زمونږ یو شان طریقې شي وران نه څوک نوار دي کې نه څوک روان دي لیکلو کې دا ټکي زمونږ د هغه په شان طریقې تاسو ته په دې پاتو شو بیره توجیه سي نجيب دا په غلط زمونږ چې کم ټکي په لیکلو کې څنګه راځي چې چا وینا دا غي مطابق وینو هغه به صحیح وي چې چا وینا دا غي مطابق نه وي نو مولوی صاحب اوس په پیښوري دقت نه جوړ شو الته وته د شوی چې یو قدرت میسره ده او بل قدرت ممکنه ده قدرت ممکنه ادنا د قدرت په قادرې د قدرت قدرت ممکنه دا دې چې اوس روان دي دا قدرت ممکنه او مؤثره چې دا د مخکې نو سره موجود نو قدرت ممکنه دا مع الفعل او قدرت ميسره دا قبل الفعل دا د مخکې نه غاړې مو یا سوي بس نزاع ختم شو دیمه مسله دا چې دا استطاعت په دوه قسمه باندې ده ها قبل الفعل ولا په دوه قسمه باندې یو استطاعت امکانی ده او بل استطاعت شرعی ده حسامی کی مالته به وایو نور لنور شرعی دي ته ویل کیږي چې د نفس قدرت سره جانی یا مالی نقصان د دې اندیشه نه نو د استطاعت د استطاعت به شرعی او دا امکانی څه ته ویل کیږي چې طاقت خوي خو بل طرف ته د مالی یا د جانی نقصان ځن غالب کیسه راځتا په څلور څنګه روغي هوا ترتبي برابر دي زمو ورزمه په چا باندې په دې حج باندې سامه مولي سی وایي چې د لارې سخت خطرناک دا بل اوس په دغه ځای خو دې بچ کړم خو ډېر خلک لال شوي او څنګه څه پیسې او طریقه پیسې کې ها بیخي او کنه بالکل په قسمت سره به سره بچي په سلو کې بچته یو کس بچي یا دوه بچي نو اکثر ګيري
استطاعت زما اوس امکاني دی خو شرعي نه په ما حج فرض نه دی استطاعت زما کوم دی امکاني دی ان استطاعت الیه څنګه دی دا من استطاع الیه سبیلا وعلا زنه استطاعت امکاني لرم خو شرعي نه لرم شرعي کې به ما ترکاوټونه نه شرعي کې به ما ترکاوټونه یو استطاعت امکاني شو او بل څه شو لا شرعي والاستطاعت مع الفعل استطاعت مع الفعل خلافا للمعتزلة وهي حقيقة القدرة استطاعت توي حقيقة القدرة التي آغا يكون بها الفعل چفاغي سر فعل دا کیږي کم کار چې د قفیل پیدا کیږي نو د استطاعت ویل کیږي هرکه د چې د سستو طریقې سره جوړیږي طالب وای مال چل ناراضي چې څوک څنګه فقای د استطاعت نشته بل طالب وای مال چل راضي نه بدل اشاره دا اشاره دا الی ما هغه چې ذکر کړی دی صاحب د تبصری چې من انها عرض دا استطاعت یو عرض دی پیدا کوي الله تعالی فی الحيوان فحيوان کې موږ تاسو ټول حیواني د ساول شي زونه په حیوان کې پیدا کوي ها يفعل به كيف دي باني الافعال الاختياريه افعال اختياريه چې موږ تاسو کوم پیرونه د اختیار دی غلبانه کوي چې کوم اختیار نه دي اصل وسنا شنا خبره ده دا کوي چې دا استطاعت چې د دې فعل د فار علت ده کې استطاعت د فعل د فار شرط ده وهي علة للفعل او دا علت ده د فار د فعل علت عادي ده الله تعالی عادت په دي جاری ده چې چا سره دا طاقت وینا غل فعل پیدا کی او چا کې چې دا طاقت نه ناغل فعل پیدا نه کی ستا طاقت نشته د چې د جوړولو نو تا چې جوړول خو دې نه پیدا کوي او د طاقت شته د چې د جوړولو نه دی پیدا والجمهور او جمهور عالمان فدیری چې انها شرط لاداء الفعل دا شرط دی لپاره د ادا د فعل لا علت علت نه دی تاسو شرط او علت پیژنئ لیکن دو فرقونه دي دا د تیات کې دا بحثو ډېر پکار راشي تاسو دې لاندې کتابو کې دا مثلا دي چې ګوره یو څه دی شرط یو علت دا آیات دې چې انما يخشى الله من عباده العلماء خدای پاک نه یریدونکي بندگان کې صرف علما دي نو ډېر کړه یو مولای او هغه مولا چې د خدای یې پړ کې نه نو دا نبی بابا په سر قلم راکړي چې دا مولا نه نام ډېر خسته فیصله داریمی کې ویل چې درې قسمه باندې مولین دي دلته کم مولا دی او کم نه دی هغه څه نه ده خوان ورشا کشمیری خسته خبره کړې چې آیا علم چې دی دا شرط خشیت دی که علت خشیت دی دلته ناشنا چغېدلې دی کده دی نو دا هغه د خبرې نه چون دا دی چې خشیت په غیر د علم نشي راتلی چا کوم چې خشیت راځي دا به عالم وي همي سره دې د خشیت دعوه نه کوي خو علم په غیر د خشیت راتلی شي سړی به مولای صحیح مولا به گزار حال مولا به خشیت په کې نه کوي نو سراغه تب په دې پیښې چې دا شرط کې خشیت ګور مولوی صاحب دا علت دا مؤثر او شرط دا غیر دا د نور دا طلوع علت د وجود النهار د پاره انسان د نور دا راحتل مؤثر دی پراتللو د ورځ کې کدا نور راونه خيږي وجود د نهار براش په تدراله غروب الشمس کې ونشي دا رنګ چې کوم دی وجود د لیل براش دا مؤثر دی او شک چې کوم دی دا مؤثر نه دی یو سړی به ول سپیری وی چاره دا مو کوي مونږ دې سونه وکړو یو رکعت دې ونه الکه روسته به وی کوي زو سره ناس کوم ان تر نو خوستنه یو منځم نه دی
ماښام مونږ د مازدیګر دواړه کې قضا او د سونې ولس وکړو څو یې وکړه نو ګوره مولي صاحب اودس شرط دی دپاره د مانځه دا دی اودس شته دی په دې خو څه اثر په چا کې ونه کړو په مانځه کې ونه کړو دا شرط دویم فرق دا دی ملا صاحبه چې دا علت موجود شي نو د وجود د علت سره وجود د معلول دا ضروری دی چې نور راوخته د چا پلارم ورځ نشي ورکولی ورځ به موجودیږي او وجود د شرط سره صاحب علیه رحمته وجود د مشروط ضروری نه دی یعنی چارندام به کړي ولسو خدا ضروری نه چې مونږ به کړي چې لکه مونږ یې کړی دی وایي ما لیده چې او چارندام ته ناست و نو چارندام به یې کړی خو مونږ به یې نه کړی وجود د وضو سره وجود د صلات ضروري دا نه دریم فرق پکې دا دی ملا صاحبه چې په انتفاع د شرط سره انتفاع د مشروط راځي که شرط نه نو مشروط هم نه که شرط نه مشروط هم نه داسې کېدی شي چې هلکه شرط نشته نو مشروط هم نشته دی څو صاحب علیه رحمته چې دا چارهګامې نشته لمونځ به د کوم ځای نه راشي لا صلاته بغیر د طهارت لمونځ کېږي لا صلاة إلا بوضوء لا نشي او دارنګه د انتفاع د چا سره ملا صاحبہ د علت سره انتفاع د معلول راضی ناراضی یو علت به نه بل علت هلکه بجلی خلاړه پکې خوشتم چاوي دا جیل دغه ته وو کیس خبره دا چې دا غایات هم په حال کې دي صاحبہ علم بوي خوش خشیت ته کې دي والجمهورون جمهور علمان على فديبان نشان ناشد ناشد جل پرداد فی الله الا ولن ذ وبالجمله غلاته خبر اذا چې هي د استطاعت صفات دا صفات پیدا کړي دی لره الله تبارک وتعالى هو د قص کول د اکتساب د پیل بعد سلامت الاسباب والالات پس سلامت الاسباب والالات چې تا سلامت الاسباب والالات د استعمال کړلو او د اکتساب کړه الله پاک تعالی را استطاعت درکی جمع استطاعت استدماء جمع شرائط تاثیر والالات خام فإن قصداك چتقصي وکو د فعل د خیر الله تعالی به پیدا کی قدرت د فعل د خیر دې مستحق شه د مدح او د ثواب مستحق شه د مدح او د چا مودي شه خدای پاک جل جلاله چې د بنده د پاره کم فعل پیدا کوي په خارج کې د دې د پاره آسان مثال د بټن د دی لغوي د بټنې د پاره د پکی سخت ګرمۍ کې یو طالب پاتې دو ټک بټن لیا ټک ورکو ګوري دی لاړه کړه نو په دې بټن خو لګولې چا دا وته بابا لګولې دا په دې باندې بابا خوشاله شو چې دا پکې ولګو خپل خوشاله بل طالب پاتې دو ټک بټنې ول دغه خلا ولې دغه خلا واله او پکې بند کو دا بټن د بندولو چا لګولې دا بابا د لګولو او د بندولو بټن چا لګولې بابا په دې خپل څه خوشاله بابا ته ولې په دې باندې خپل دا بټن خوشاله صاحب په دا د بندې د بټن نه نه لګولې ټول بچانا څه په ولې خپل دې دی وچ ما خو د کار کړی دی چې د سیم کېږي او د سیم کېږي چې اوس کوم بندې د سیو کې ازادي کې د ازادېدلو په ټیم زه به خوشحاله شم او د بندېدلو په ټیم چې بلکې زه به خوشحاله شم او د ازادېدلو په ټیم څوک بندوي یا د بندېدلو په ټیم څوک ازادوي نو بیا د هغه نه څه کېږم بټن خو ما لګولې ده دقه خدای خو خلق د فعل کړی دی خو تا ته وایي دا قبیح ځان دې وساته او دا بل چې
دا قبیح فعل دی چې ګرمي ده او خلک ورته ناست دي او ته بټنه بندې بندول یې څه شی قبیح دي او چې کله دا خلک وزي دی بندول څه شی بټن دی دقه مثال دی مستحق چې د مذهب ثواب او که تقصد في د فعل الشر فدا کې الله تعالی د قدرت د فعل الشر فکان هو المزيغ نو وګرځي د سر پیدا بندا ضایع کون کې د قدرت د فعل د خیر او په کوئی کته اراده کړې وي د فعل د خیر ما بتا قدر کړې وي او تا په خپل اراده و نه کړه غتا طاقت دی ضایع کوي ما خدای دا طاقت درکاو ولې دی ضایع کو دې مستحق شي د زمو د عقاب ولهذا ذي وجنا ضم مزمت ویلې شوی د کافرانو بانهم لا يستطيعون السمع جدي طاقت نه دي سم طاقت ولې نه دي ځکه نه دي سمع چې د سمع د فار دیو اکتساب ونکو دیو د قران د اوریدلو اراده کړې وي خدای به ورته د استطاعت د سمع پیدا کړې وي دیو اراده ونکړو پیدا کنو دا خدای پاک دې ظلم کو چې د استطاعت ورنکو کدی په خپل دغه روړی تا ته مخې ته خو دې دا بار بار ته اخرى او تا ونه خپل په لار باندې چې چلو کړه دا والی دا مولا پالک سره بیګار و ډوړای مې نه واخوړلې نو خوړلې به دې وکړو ډوړای مې نه واخوړلې دا استاد ګناه ده کده مولا پالک میزبان ګولا دا مزیغ شو واذا كان كل شيء استطاعت على شو واجب د جداري مقارن شي د پاره د پیل لکه عرض لا جدای تاسو ته دا کوي چې د سپینه د چونه د دیوانه د جدا کوي نشي کان دا مقارن د پیل دا سابق باندې په دی باندې د څه کوي چې د مخکې نه ځکه تاسو د سپینه چونه دا دغه کوي ولګوي به په دیوال لوسته ولګوي والا كان لازم بشوقود پیل بغیر استطاعتنا او بغیر د قدرت نه پدې باندې ما مره لکه دا خبره په اول سر کې د اخترنا مخ کې پروس کړته راشي دا من امتناع بقاء الاعراض چې ممتنع د بقاء د اعراض او عرض باقي پاتې کېدلې ان شاء الله ربنا في الدنيا وقنا عذاب النار